الرحمن الرحیم. تختی نمبر 8 مد و لین حروف مده بیان شو او وس حروف لین دی هغه بیان بکیږي ان شاء الله دا غي درس. نو حروف لین دا دوا حروف دی هغه واو الف واو او یا چې کله ساکن وي واو او یا چې کله ساکن وي او د دینه مخکې زبر راشي دې دواړو حروفو ته سوای حروف لین وای. واو او یا کله چې ساکن وي یعنی جزم وي پی یا په غړندې وي یا چې کوم دې سکون وي دا درې نمونه استعمالیږي. نو دغه ته چې کوم دی نو بیا سوای او مخکې د زبر راشي دینه نو دې ته بیا سوای حروف لین وای. او د لین معنی چې کوم ده هغه دا نرمی کول په حروفو کې نرمی کول یعنی د حروفو په ویلو کې صحیح نرمی کولی لکه تا واو زبر تو تا یا زبر تی تو تی په دې کې جبه زور نه ورکوي ټکیله. سا واو زبر سو سا یا زبر سی سو سی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی زال واو زبر زو زال یا زبر زی زو زی. دغه رنګې دا به ټول د دې پورې مونږ وایو اخري نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی حمزه واو زبر او حمزه یا زبر ای او ای قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی کاف واو زبر کو کاف یا زبر کی کو کی ها واو زبر هو ها یا زبر هی هو هی یا واو زبر یو یا زبر یی یو یی. نو دا چې کوم دی حروف لین شو چې په نرمۍ سره ادا کیږي او حروف لین وای چاته واو او یا چې کله ساکینه وي یعنی غړندې وي پی جزم وي پی دا کونټل نښه وي پی دا کونټل نښه وي پی نو دې ته غړندې یا جزم یا سکون وای. او د دې نه مخکې زبر راشي لکه په را باندې زبر دی په را باندې دلته هم زبر په واو نه مخکې بیا په را باندې زبر دی نو دې ته څه وایي حروف لین وایي. نو نن سبق ته انشاءالله د حروف لین دغه ډېر آسان او مختصر سبق دی. الله پاک دې یادولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.